بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. ندای ایمان سیریز کې تاسو ټول ته خوش آمدید. اسلام دا یو داسې دین دی چې صرف عبادت او مجموعه نه ده، بلکې د انسان سوچ، جبا، برتاو د دې هم د صاف جوړولو هغه تعلیم ورکړي، د دې پاکیزه جوړولو تعلیم ورکړي. نن نقص کې موږ خبره کوو ته یو داسې صفت چې هغه صرف د نورو زړه ګټونکې نه، بلکې په خپل د انسان ته هم سکون او عزت هغه ورکوي. نننۍ موضوع نرمي، د زړونو د ګټلو هنر. نرمي څه شی دی؟ د نرمۍ مطلب دی په خبرو کې ښایستوالی، په رویه کې برداشت، په عمل کې همدردي او په فیصله کې حکمت. نرمي دا کمزوري نه ده، بلکې دا دانایي یعنی اوچتوالی دی. نرمي دا سپکوالی او ښکته کېدل نه دي، بلکې د اخلاقو بلندي او اوچتېدل دي. قرآن کریم پیغام داره چې الله پاک حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون ته لېږو، جزولو ظالم چې د هغه طرف ته لېږو، رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي فقولا له قولا لینا، د سره په نرمۍ باندې خبرې وکړه. نو موږ له سوچ پکار دی چې فرعون په شان یو ظالم انسان او د الله حکم داده چې په نرمۍ سره خبرې وکړه. نو زمونږه په خپل ژوندۍ کې څومره زیاته نرمۍ هغه ضرورت دی چې موږ څومره نرمي وکړو. د نبی صلی الله علیه وسلم ټول ژوندۍ د نرمۍ چې هغه اعلی نمونه ده. کچا سره بدتمیزی کړی ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړی ده. کچا ته خپل حق غوښتلی دی، نبی علیہ السلام ورته خوشاله ورکړی دی. د وړو سره، د غلامانو سره، د لوی سره، د دشمنانو سره، د ټول سره نرمي کړی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفهوم دی چې نرمي په کوم شي کې هغه له زینت ورکړي، هغه شي له زینت او ښکلیوالی ورکړي، او چې نرمي د کوم شي نه وایستلی شي نو هغه شی هغه بد صورته کېږي. د نرمۍ هغه برکتونه وسی، څه برکتونه وي؟ هغه کې نمبر 1 دی په زړونو کې ځای پیدا کېږي، رشتې مضبوطېږي، د غصې هغه اور چې دی هغه ختمېږي، دشمن ستا دوست جوړېږي او ته به د الله رحمت ته نږدې کېږي. وس دا نرمي به مونږ په خپل ژوندۍ کې راوړو څنګه؟ نو د دې لپاره به مونږ په کور کې د وړو سره نرمي کوو. خاوند به د خپل ښځې سره، ښځه به د خپل خاوند سره، والدین به د خپل والدینو سره نرمي. په بازار کې، په سوشل میډیا باندې، په کلی کې، په کوڅه کې، په هر ځای کې د غصې په وخت کې خاموشي، یو بل معاف کول او په تنقید که څوک ته باندې تنقید وکړي خو د هغه له هم جواب په محبت سره ورکول، دا نرمي ده. نن سبا زموږ په معاشره کې نرمي کمه او سختی او تلخی غصه ډېره زیاته ده. مونږه په معمولی خبره باندې د یو بل سره ورځو، په معمولی اختلاف باندې هغه مونږ رشتې ختمو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی کم سړی چې د نرمۍ نه محروم شو هغه د لوی خیر نه محروم شو. نو ولې مونږ ځان د لوی خیر نه محروم کول غواړو؟ نه. الله پاک دې زمون په زړونو کې هغه نرمي پیدا کړي، مونږ له د غصې نه، سختۍ نه او د غلطو خبرو نه او د دین نه مونږ بچ کړي. او الله پاک دې مونږ له داسې اخلاق راکړي چې الله پاک ته مونږ نږدې شو.